وما ارسلنا او ندرك لمونغا من رسول اس پیغمبر الا بلسان قومي مگر پجب دي قوم ليبين لهم دي پارا چ بیان کړي دي پارا حکمونه فيضل الله من يشاء پس گمراه کوي الله جل شانه چاله چواري ويهدي من يشاء او هدايت کې چاله چواري وهو العزيز الحكيم او زبردست حکمت خاوند دي ولقد ارسلنا موسى ابن لقد موسى عليه السلام بآياتنا فنخذ موسى ان اخرج قومك جروبا وقوم من الظلمات الى النور لتيارون رنا طرف وذكرهم بايام الله او نصيحتك لدى درود الله سرا ان في ذلك بشك بديك الايات النفذ لكل صبار شكور ده فرد هر صبر قوم کی شکر گزارا القران الكريم ده حقانيت بیان او نوشو او بیا الله تبارک وتعالى او خلق مزمت فرمایل چې کوم د قران کریم د حقانیت نه انکار کوي او داغي اسباب او وجه هم ذکر فرمایل چې د دنیا محبت دنیا ته په آخرت باندې غلبه ورکول او دغه شانتي د الله د لارې نه خلق منی کول او په دین اسلام کې کوګواري لټول اوس داغي د پاره او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره دا ارشاد فرمایي چې مخکې هم موږ څومره پیغمبران چې دنیا ته را لګلې دي نو هر یو پیغمبر د خپل د قوم په جبه باندې هغه مبعوث فرمایلی دی دې لپاره چې هغه ښکاره احکام او مسائل دې ته بیان او بیا هدایت او گمراهي دا د الله تبارک وتعالى په لاس کې دی چاته چې وغواړي هدایت ورکړي او چاته چې وغواړي گمراهي الله جل شانه زبردست او د حکمت خاوند ذات دی او دغه شانتي تا نه مخکې مونږه حضرت موسی علیه السلام را لګلو د خپل نخو سره دلایل سره دې لپاره چې خپل قوم رواسي د تیارونو رڼا طرف ته او دغه شانتي د الله جل شانه چې کوم ایام دي شپې ورځې دي هغه شپې ورځې چې په چا باندې په کوم شپې ورځو کې الله جل شانه په خلکو باندې عذابونه راوستي دي هغه شپې ورځې چې په هغه کې الله جل شانه په خلکو باندې انعامات کړی دي هغه خلکو ترایات تاریخي واقعات چې کوم دي مستند هغه ورته بیان کړي او په دې ټول سيزونو کې نخید او خلقو لپاره چې کوم صبر کوونکی او شکر گزار دي فرمایي وما ارسلنا او نه دلګلې مونږه من رسول هیڅ پیغمبر الا بلسان قومي مگر په جبه د دې قوم ليبين لهم د پاره دې چې بیان کړي دوی د پاره حکمونه الله تبارک وتعالى په هر قوم کې هغه قوم نه دا کوئی په جبه کې کتاب او پیغمبر هغه لګلې او بالخصوص قران عظیم الشان چې په کوم جبه کې نازل شو دا عربي ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې احب العرب لثلاث تاسو د عربو سره په درې وجوهات باندې محبت ساتي یو دا چې انا عربي ز عربي او دویم والقران عربي د قران په عربي کې دی ولسان اهل الجنه عربي د جنتیانو جبه دا عربي ده چونکه الله رب کائنات ته په ټولو جبو کې د عربي جبه خوخوا په دې کې خپل کلام نازل فرمایي او د قران کریم د نسبت د وجنه د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د نسبت د وجنه اهل عرب سره محبت ساتل دا موږ لپاره ضروری دي څنګه چې حدیث پاک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه ته فرمایي چې سلمان ته چې زما بے ادبی او ناقدری ونکي سلمان فارسی رضی الله عنه چې فارس راغلو د غزوه خندق په موقع باندې چې کله حصے تقسیم دي چې دومره خندق به کني نو مهاجرین وی چې دا مهاجر دي د موږ سره انصار وی چې نه دا موږ سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باندې لاس کې خود او ارشاد فرمایي چې سلمان منا اهل البيت سلمان زما کور کس دي زما اهل بیت نه هغه عرض کوي یا رسول الله ته ماته دونه عزت راکړي دي خپل اهل بیت ته شامل کړو ستاسو وجه نه خدای په مال دونه عزت راکړي زه څنګه ستاسو قدرې او ادبي کول شم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د عربو بی ادبي مکوا کله عربو بی ادبي وکړه داسې دي هغه زما بی ادبي دي وجه نه حضرات علماء کرام فرمایي چې من حيث القوم د عربو بس بدرت ویل دا وی بی قدرې کول دا وی بی حرمتي کول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې فرامینو هغه نه قدرې ده د عرب قوم الله رب العالمین ته محبوب دي وجنه قران مجید په دې کې نازل شو دي وجنه الله جل شانه خپل محبوب پیغمبر په دې کې راولګل او دي وجنه د جنتیانو جبه هغه عربي مقرر کړی شو نو لهدا نبی اسلام فرمایي په دې درې وجوهات تاسو عرب سره محبت ساتي یو دا چې ز عربي محمد عربي صلی الله علیه وسلم او دیم دا چې قران په عربي کې او دریم دا چې د جنتیانو جبه دا عربي ده نو د يهودو نصارو دا سازش دي چې په دنیا کې عرب قوم هغه بدنام کی او دغه يهوديان او چې کوم د يهوديان اولاد دي او دغه شانتي د عربو دشمنان دي د صحابه کرامو دشمنان دي هغه هر څومره مختلفو قومونو په شکل کې دي مختلفو نمونو په شکل کې دي اگر چې د اسلام نبی عمر باندې لګیدلي خو د يهودو نصارو کوشش دا دی چې هغه عرب بدنام کی
او عرب چې هغه تقسیم کی او عرب چې هغه نسب نابود کی او هغه کمزوري کی او هغه د يهودو نصارو چې کوم ایجنټان دي د دین دشمنان دي د صحابه دشمنان دي او هغه د اسلام په لباده کې د اسلام دشمنان دي هغه به تور هیرو دنیا ته پیش هغه د پاره چې ډېر لوی سازش روان دي نو بحثیت یو مسلمان د حرمین شریفین سره محبت کول د حرمین شریفین او حفاظت کول او دغه شانتي قوم د عرب سره من حيث القوم محبت ساتل کمزوریان کوتاهیان پار چا کی وي غلط کار چې په هر چا کې نو غلط دي هغه شخص کس یادول پکار دي من حيث القوم یو قوم پس چې بدرت ویل دا چې مناسب نه دي خاص کر عرب قوم ځکه الله تبارک وتعالى فرمایي چې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ندل ګل موږ هیڅ پیغمبر مگر په جبل دي قوم ليبين لهم د پاره چې بیان کړي دوی لپاره حکمونه فيذل الله من يشاء بلاری کوي الله جل شانه چل چوغاړي ويهدي من يشاء او لا رفي چاته هدايت في چاته چوغاړي وهو العزيز الحكيم او هغه زبردست د حکمت خاوند ولقد ارسلنا موسى او یقینا لګل موږ موسی عليه السلام بآياتنا بخبل نخسره ان اخرج قومك چرو بس خپل قوم من الظلمات لتيارون الى النور رڼا طرف ته وذكرهم بايام الله نصيحت وکړه دوی ته د ورځو د الله سره ايام الله کوم ورځې دي هغه ورځ چې په کوم ورځ کې الله رب العالمین په خلق باندې عذابونه راوستي هغه هلاک کړي دي یعنی تاریخي واقعات مخکینی قومونو قوم عاد قوم ثمود قوم لوط قوم شعیب علیه السلام کوم قومونو باندې عذابونه راغلي دي هغه ته بیان کا او کوم قومونو باندې الله جل شانه احسانات کړي دي نعمتونه ورکړي دي عزتونه ورکړي دي فتوحات ورکړي دي هغه ورته بیان کا په ایام الله کې د دوه داخل دي نو همیشه د لپاره مسلمانانو په خپل منځ کې مذاکره کول او د دې خبرې مذاکره چې الله تبارک وتعالى په فلان کې وخت څومره لوی امداد کړو په فلان کې وخت څومره د الله جل شانه لوی احسان په موږ باندې شو واقع دا یادول دا د ایمان د زیاتوالي ذریعہ جوړیږي ان فی ذلک بشک پدې کې آیات نخل لكل صبار شکور د پر د هر صبر کوونکی شکر گزار نو د صبر او د شکر ماده چې دا په انسان کې پیدا کیږي د الله تبارک وتعالى د نعمتونو استحضار سره د الله جل شانه د نعمتونو قدردانی سره د الله جل شانه د نعمتونو یادګیرنې سره حضرات علماء کرام فرمایي چې درې قسمه کسان هغه درې شیزونه داسې دي چې هغه ډېر لوی بدبخت او بدنصیبه دي چې هغوی ته د ډېر مهنت او کوشش نه بعد چې ورته هیڅ شی حاصل نشي فرمایي چې یو هغه اخکاری سپی ده چې اخکاری چې هغه سپی ولګي اخکار پسې او مختلفو تکلیف ده مراحل باندې تیر شي او اخکار راونی سي خپل مالک ته راوړي دته اسم ملو نشي مالک هغه خوري او دي چې اصلي تکلیف او مشقت برداشت یو دا او دویم فرمایي چې بخیل انسان بخلو کی مال او دولت جمع کی فزانونه لګي د الله په دین باندې ونه لګي جمع کی ټول تکلیفونه برداشت او بل تفریدي او بیا روان شي دته په کار باندې رانه شي او بیا په قبر کې به حساب دی ورکي او باقي باندې مزي ببل سوقي نو بخیل انسان چې دا ډېر بدبخت انسان دی چې دونه مهنت او مشقت نه بعد چې دته اسم ملو نشي او حساب دی ورکي او باقي باندې مزي بل سوقي او دریم نمبر باندې فرمایي چې ډېر لوی بدبخت انسان هغه دی چې هغه د خلکو غیبتونه کوي نو دا بدبخت په دې وجه باندې دونه مهنت کوي مشقت کوي مجاهده کوي عبادتونه کوي ذکرونه فکرونه تلاوتونه کوي او بیا د چا غیبت کوي هغه هر څه وربخي هغه ته پریدي مفت کوي دونه مهنت نه بعد چې دته اسم ملو نشي نو فرمایي دا درې مواقع داسې دي چې په دې کې دا درې وانه ډېر بدبخت او بدقسمت دي مهنت دیو کې او دغه ثمره او فائدہ بل ته حاصل شي نو دا ټول کمزوريان انسان کې پیدا کیږي په بے صبرۍ سره او په ناشکرۍ سره چې کله انسان د الله رب العالمین د نعمتونو شکر گزار شي او چې کله انسان د الله جل شانه طرف نه راتلونکي حالات باندې صابر شي او شاکر شي صابر او شاکر انسان الله رب العالمین ډېر زیات محبوب دی وجنه د قران کریم نه استفاده او هغه خلق کول شي کم خلق صبر او شکور وي صابر او شاکر وي دا دوه صبر او شکر الله رب العالمین ډېر زیات محبوب دی ذکر شادو فرمایل چې الله رب العالمین چې کوم ایام دي تاریخي واقعات دي اسلامي د الله جل شانه د نعمتونو او د الله جل شانه د عذابونو پدې کې نخې دي ان فی ذلک لآیات ډېر نخې دي پدې کې لكل صبار شکور د پاره د هر صبر کوونکی شکر گزار